بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء لكل داء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانان ورونو، سورة الفاتحة مکی سورت تے یا مدنی سورت تے. پدے کے دا حضرات مفسرین دو اقوال دی. یو قول پاک دا دے چی سورة الفاتحہ مکی سورت تے، او دویم قول پاک دا دے چی سورة الفاتحہ مدنی سورت تے. پدے دوانو نظریاتو کے پدے طریقے سر تطبیق شوے دے چی سورة الفاتحہ دو ځل نازل شوے دا. یو ځل په مکه مکرمه کې نازله شوې ده او یو ځل په مدینه منوره کې نازله شوې ده. نو سورة الفاتحه نزول دو ځل شوې ده، یو په مکی دور کې شوې ده او یو په مدنی دور کې شوې ده. پا سورة الفاتحہ کے ټول او آیاتون دی، خدا اوم آیات دا کمزے نا کمزے پورے دے، او دا سورة الفاتحی ڈنبنے آیات کم یو دے. دا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نظریہ دادا چه دا سورة الفاتحی ڈنبنے آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم دے، او دا سورة الفاتحی اخیرنے آیات اہدنا الصراط والمستقیم نا صراط والذین نشور شوے دے، او ولد والین باندے ختم شوے دے. نو دا صراط والذین انعمت علیہم نواہلے تر ولد والیمہ پورے دا امام شافعی رحمہ اللہ پنیز باندے دا مکمل چے دے دا سورة الفاتحہ اوم نمبر آیات تے. دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پنیز باندے دا سورة الفاتحی ڈنبنے آیات الحمدللہ رب العالمین دے، او آخری آیات کم یو دے. نو آخری آیات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دے. نو دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پنیز باندے دا صراط والذین نوالے تر ولد والین پوری دو آیاتون دی. شپاگم نمبر آیات تر دیزے پوری دے صراط والذین انعمت علیہم، او اوم نمبر آیات دا دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورة الفاتحہ دا دا قرآن دی مشان مقدمه دا، دا قرآن دی مشان دی باجه دا.
دا د قرآن عظیم الشان خلاصه ده. په ټول قرآن عظیم الشان کې چې کوم مضامین بیانېږي نو هغه ټول مضامین هغه په سورت فاتحه کې رابندي. دا ټول قرآن عظیم الشان مضامین په سورت الفاتحه کې رابندي. سورت الفاتحه کې دا الله رب العالمین اته اسماء او صفات ذکر شوی دي. بعض پکې صراحتاً ذکر شوی دي او بعض پکې ضمناً ذکر شوی دي. په دې اتو صفاتو کې څلور صفات صراحتاً ذکر شوی دي او په دې صفاتو کې څلور صفات چې دی دا ضمناً ذکر شوی دي. لومبنی صفت چې په قرآن عظیم الشان کې د الله ذکر دی الحمدلله، چې الله رب العالمین محمود دی، ستایل شوی دی، د تعریفونو مستحق دی. عام تعریفونه، خاص تعریفونه دا ټول الله رب العالمین د پاره دی او داسې ذات ته ویل کېږي محمود چې هر یو زبان داغه تعریف کوي. دویم صفت چې د الله په قرآن کې بیان شوی دی رب العالمین، د تمام مخلوقاتو پالون کې، د انسانانو پالون کې، د جناتو پالون کې، د فرشتو پالون کې، د سماوي مخلوقاتو پالون کې، د ارضی مخلوقاتو پالون کې. دریم نمبر صفت چې په سورۃ الفاتحه کې ذکر دی الرحمن. رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې داغه رحمت عام وي، دوستانو ته ملاویږي، دشمنانو ته ملاویږي، مؤمنانو ته ملاویږي، کافرانو ته ملاویږي. څلورم صفت چې په سورۃ الفاتحه کې ذکر دی الرحیم. رحیم هغه ذات ته ویل کېږي چې په آخرت کې داغه رحمتونه په مؤمنانو متقیانو بندگانو باندې بامیږي. هغه ذات ته رحیم ویل کېږي. پنځم نمبر صفت مالک یوم الدین، د قیامت د ورځې مالک، د جزا د ورځې بادشاہ. په دنیا کې حقیقی بادشاہت هم الله لده او په آخرت کې حقیقی بادشاہت الله لره ده. لیکن په دنیا کې ظاهری مجازی حکومتونه بندگانو سره شته او په آخرت کې ظاهری او مجازی بادشاہتونه به د الله پاک سره وي. د بندگانو په لاس کې به اسم نه وي، بندگان به په خپلو خولو کې ډوب وي. شپږم نمبر صفت چې په سورۃ الفاتحه کې بیان دی ایاک نعبد سره المعبود، هغه ذات
چې داغه عبادت برحق کیږي او داغه نه علاوه چې د نور چا عبادت کیږي هغه نه حق کیږي د عبادتونو مستحق الله دی د الله نه علاوه که چاته سجده کیږي حرام ده د الله نه علاوه که چاته رکوع کیږي حرام ده په قرآن په سورۃ الفاتحه کې چې د الله رب العالمین اوم نمبر صفت بیان شوه دی و ایاک نستعین سره بیان شوه دی المستعان هغه ذات چې داغه نه امداد طلب کړلی شوی دی انبیاء علیهم السلام د الله نه مدد غواړي مقرب فرشتي د الله نه مدد غواړي د کائنات یو ذره په خپلو حاجتونو کې په خپلو مشکلاتو کې د الله رب العالمین د امداد د الله رب العالمین د مدد خوازگار دی او په سورۃ الفاتحه کې د الله رب العالمین اتم نمبر صفت چې بیان شوه دی اهدنا الصراط المستقیم سره بیان شوه دی الهادی ہدایت کون کے اللہ رب العالمین بندگان چه دے پا ہدایت باندے راوستے شی دا اللہ نا علاوہ دا اچام دا طاقت نشتا دے چه بندگانو تا دا ہدایت توفیق ور نصیب کی دا ایمان دولت ورطا نصیب کی نو په سورۃ الفاتحه کې د الله رب العالمین اته صفات بیان شو په دې کې څلور صفات چې د ضمناً بیان شو الحمدلله سره صفت د محمودیت د الله بیان شو ضمناً په ایاک نعبد سره د الله صفت د معبودیت بیان شو ضمناً و ایاک نستعین سره د الله پاک دریم صفت د مستعانیت بیان شو ضمناً او په اهدنا الصراط المستقیم سره د الله څلورم ضمناً صفت بیان شو په هادیت سره او څلور صفات چې د صراحتاً بیان شو یو پر رب العالمین سره بیان شو یو پر رحمان سره بیان شو یو پر رحیم سره بیان شو او یو پر مالک یوم الدین سره بیان شو مسلمانان ورونو د سورۃ الفاتحه ډیر زیات اهمیتونه دي د دې یو اهمیت دا دی چې دا سورۃ الفاتحه د دې نزول مکرر شوه دی په مکه مکرمه کې دا سورۃ نازل شوه او په مدینه منوره کې دا سورۃ بیا نازل شو دویم نمبر اهمیت دا دی چې د قرآن دی مشان کامل مکمل سورت چې ډومبنه نازل شوه دی هغه سورۃ الفاتحه ده د سورۃ العلق ابتدائی 15 آیاتونه نازل شوه خو هغه مکمل سورت نو
سورة المدثر نازل شویو خدای مکمل آیاتونه نه. سورة المزمل دا دین مخی نازل شویو خداغی مکمل آیاتونه نه. مکمل سورت چه نازل شوی دی پا مکمل آیاتونو سره اغا سورة الفاتحه ده. پا اعتبار دا ترتیب جمعی سره دا دا قرآن دی مشان لنبنی سورت دی او پا اعتبار دا ترتیب نزولی سره دا دا قرآن دی مشان 5 نمبر سورت دی. نو دا دین مخ کی 4 سورتون نازل شویو او 5 نمبر سورت دا سورة الفاتحه و چه اللہ پاک پا نبی علیہ السلام بانده نازل کا. دا سورة الفاتحه چه دا نو دا دا طول قرآن دی مشان خلاصه دا. دا دا طول قرآن دی مشان دی باجه دا. دا دا طول قرآن دی مشان مقدمه دا. طول قرآن دی مشان چه خلاصتن را بند شوه دی نو دا پا سورة الفاتحه که چه دی را بند شوه دی. مسلمانان ورڑو اس دا قرآن دی مشان طول مضامین پا سورة الفاتحه کی سنگ راغلی دی. نو قرآن دی مشان کی عقیدہ توحید بیانیگی پا سورة فاتحہ کے ماں عقیدہ توحید تذکرشتہ دے. پا قرآن دی مشان کے عقیدہ رسالت بیانیگی پا سورة الفاتحہ کے ماں دا عقیدہ رسالت تذکرشتہ دے. پا قرآن دی مشان کے عقیدہ آخرت بیانیگی پا سورة الفاتحہ کم عقید آخرت ذکر شتا دی. پا قرآن دی مشان کی دا نیکانو تذکرہ کیگی پا قرآن دی پا سورة الفاتحہ کم داغی تذکرہ شتا دی. پا باقی قرآن دی مشان کی دا بدانو تذکرہ کیگی پا سورة الفاتحہ کم داغی ذکر شتا دی. پا باقی قرآن دی مشان کی دا بشارت تذکرہ کیگی نیکانو تا خوشخبریان بیانیگی سورة الفاتحہ کے داغیم تذکرہ شتا دی. پا باقی قرآن دی مشان کی انذار بیانیگی کافرانو دا پارا دا جہنم نا دا اللہ دا عذابونو نا یراولے کیگی داغی تذکرہ پا سورة الفاتحہ کے شتا دی. نو سورة الفاتحہ چی دا طول قرآن دی مشان خلاصہ دا. دا سورة الفاتحہ بل اہمیت دا دے کہ مسلمان فرض منز کئی کہ مسلمان واجب منز کئی کہ مسلمان سنت منز کئی کہ مسلمان نفل منز کئی سورة الفاتحہ و پاک خامخاوی. تردی پوری چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وی منز چی دے کمال تا چی رسی نو دا سورة فاتحہ پا ذریعے سر رسی. یو مسلمان چی ثنا موئی تعوذ موئی تسمیہ موئی او سورتم دا یو قرآن نا اوئی خو سورة الفاتحہ پریدی نو دا داموز چی دے دا ناکس دے. پا دا باندے چی دے که دا خطا نے پریہی وی سحوان تے پاتشی وی
نو سجده سهو به دې دپاره کوي او که چېرته قصدن عمدن پرېښودلي وي نو د ده دا لمونځ چې دی واجب الاعاده دی، یعنی په ده باندې واجب دی چې دا لمونځ به دوباره دی راګرځوي. د فرض لمونځ په لومبنو 2 رکعتونو کې سورة الفاتحه واجب ده، او بیا که فرض 3 رکعتی یا 4 رکعتی نو د 2 رکعتو نه پس بیا دغه سورة فاتحه ویل دا سنت دی. که سورة فاتحه په 3 رکعتونو کې چانه پاتې شي نو په دې سره په ده باندې سجده سهو نه لازمیږي. لکه د مازدیګر لمونځ دی په لومبني 2 رکعتونو کې که چانه سهو وشوه او سورة الفاتحه تې پاتې شوه په سجده سهو سره به د دې تلافي کیږي، او که آخري 2 رکعتونو کې سورة فاتحه تې پاتې شوه او سبحان الله 3 ځل چې څونه وخت کې ویلې کیږي نو دونه وخت په 3 او 4 رکعت کې دی ایثار شو نو د ده لمونځ چې دی مکمل شو، سجده سهو په ده باندې نه لازمیږي. مسلمانانو وروڼو حدیث پاک کې د دې اهمیت بیان شوی دی. سورة الفاتحه شفاء لكل داء، سورة الفاتحه د هر بیماری علاج دی، که روحانی بیماری ده او که جسمانی بیماری ده د هر بیماری علاج چې دی نو دا په سورة الفاتحه کې پروت دی. مسلمان باندې چې کومه بیماری راشي او دې 9 ځل سورة الفاتحه ووایي او پاغې باندې ځان دم کی، پاغې باندې مریض دم کی نو الله پاک دته شفا ور عطا کوي. مسلمانانو وروڼو د الله او د رسول په تعلیماتو زمونږ ایمان ګوره کمزوری دی. زمونږ چې کم اکابرین تیر شوي دي دا هغوی چې دی د الله او د رسول په تعلیماتو یقین ډیر زیات مضبوطو. د شیخ الحدیث د حضرت مولانا زکریا رحمه الله نیکو هغه یو ځل مسجد کې ناستو او پخوا به په دې مسجد کې چې ګړۍ لګېدلې وې نو هغه ستنې او هغه ګړۍ به هم دیوال کې جوړې شوې وې نو هغه ګړۍ به چې کله ورانه شوه نو د بازار نه به د مصري راوستو او هغه ګړۍ به یې ټیکوله. نو دغه د شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله نیکه حضرت مولانا اسماعیل کاندهلوی رحمه الله په مسجد کې ګړۍ خرابه شوې وه، مصري راوستو او ګړۍ کې باندې هغه ډېر زیات وخت تیر کو خو ګړۍ روانېده نه. هغه مصري عذر پیش کو چې ما خو دا ګړۍ سمه نه کړلی شوه. چې هغه لاړلو حضرت مولانا اسماعیل کاندهلوی رحمه الله خپلو شاګردانو ته ووی وای نبی علیه السلام وی چې سورت فاتحه د هر بیماری شفا ده، نو زمونږ دې ګړۍ ته بیماری لګېدلې ده لہذا 9 ځل ځان سره سورت فاتحه ووایئ او په دې ګړۍ باندې ورشف کوئ. نو کله چې دغه شاګردانو ځان سره 9 ځل سورة الفاتحه ووی او په ګړۍ باندې چې څنګه ورچوف که هغه ګړۍ ستنې چې دی روانې شوې، د هغه ګړۍ ستنې روانې شوې. نو د دغې خلکو چې دی د الله او د رسول په تعلیماتو یقینو
د دې وجې نه به په عقیدې سره په یقین سره چې یو عمل کولو هغه کار به چې دی الله رب العالمین سر ته رسولو. ګورې حضرات صحابه کرامو هم په سمندرونو اسونه ور واچولو او اسونه به په سمندرونو کې چې دی نه ډوبېده. او مونږ او تاسو که اسونه والو او په سمندر کې ور واچو نو زمونږ اسونه به ډوبېږي. وجه دا ده چې زمونږ عقیده مضبوطه نه ده، زمونږ یقین چې دی مضبوط نه دی. نو الله رب العالمین دی د قرآن په تعلیماتو باندې مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. د قرآن دی مشان په مونږ باندې څلور غټ غټ حقونه دي. لومبنی حق دا دی چې د قرآن دی مشان الفاظ به صحیح کو او د قرآن دی مشان به په تجوید او ترتیل سره لولو. دویم نمبر حق دا دی چې په قرآن په معنی باندې د قرآن په مطلب باندې به ځان پیو. دریم نمبر حق دا دی چې په قرآن دی مشان باندې به عمل کو. قرآن چې مونږ نه کم عمل غواړي ای ته به سرټیټي اختیارو. او څلورم نمبر دا چې قرآن دی مشان دا نظام به د الله په ځمکه باندې نافذ کو. د الله دا ځمکه چې ده نو د دې سمون چې راځي په دې کې چې خوشحالۍ راځي، په دې کې چې امن راځي، په دې کې چې سلامتی راځي، دا د قرآن په نظام سره راځي. د دنیا ټول نظامونه او ټول عقلونه که راجمع شي نو د الله دا دنیا په هغه نظامونو نه سمیږي. دا دنیا هم د الله ده او په دې باندې به حکومت او نظام هم د الله وي. نو دا دنیا به چې دی الله سمیږي. او دا حقیقت الله په قرآن کې بیان کړی دی. الا له الخلق والامر، وای خبردار بندگانو مخلوق هم د الله د پاره دی او حکومت هم په د الله دی. نو الله رب العالمین دی د قرآن عظیم الشان د حقوقو د ادایګۍ توفیق مونږ ته را نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.